بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورة التکاثر دا شروش او پا دیوبانی آیات کی دا نوم راغلی دی دا دیو دا وجه دی طول سورت نوم چلی دا سورة التکاثر دا گرسی دی او تکاثر یا دا افراد و زیادت تاویلش یا دا مال زیادت تا چی مال زیادوی یا افراد زیاد دا اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی الہاکم التکاثر. اللہ وی تباہ کلو تاسو لرا یا غافل کلو تاسو لرا التکاثر غزیاتوالی دا مال. زیاتوالی دا مال تاسو جنے حلاک و تباہ کلو. دا دی سورت شان نزول کی تفسیر کبیر آواز علماء لکلی دی نورو الوی چی پا مکہ معظمہ کی دو قبیلی وی یو بنو ثقیف و او بلا قبیلہ چی و نوغا بنو سہم بنو عبد مناف و او بنو سہم دا دی دوار اخبرو کی جگڑ شوا یو وی چی زمون خلق دیر دی من سر افراد زیادتی ہو دی بلوی چی من سر زیادتی پدې کې اختلاف راغلی. صوفیانان په دې وخت کې مردم شمارو کې دا خاصانه خبره ده. افراد شماري چې چا کې سړی زیات خلک پکې ډېر بساړي چې کله حساب ولګم بنو عبد مناف چې دا زیات وخت نو دې بس چې مغواړي الله چې سوري او ناره تکبیر سيو اوس دې بل ډېر ودی چې نه په دې کار نه کیږي په دې چې ترازو اوس په مړي شمارو نو بنو سہم رو لگی تو مبارو تے بولتے ہیں دنی مڑی تی زیاد چی مڑ دیورتے ہوئی دی من زیاد چی نو آج تکی دی اللہ بلواس نو سو کوئی چی دا صورت دا شان نزول بی اختے دا آیات را نازل کچی الحاکم التکاثر تباک لو تاسو لرا غافل لو تاسو لرا التکاثر اگا زیادت دا بمی زیادت دا انس افراد حتی تردی پوری زرتم المقابر چې تاسو زیارت کو د قبرونو زیارت دلا هغه مشمار کلا هرگز رجعیه دی هرگز داسې نه ده پکار غفلت نه پکار سوف تعلمون زه دې چې تاسو وګورئ او یا دا عامه خبره ده عامه ده لکه څنګه چې دین ظاهریږي الله وی الهاکم التکاثر تباہ کلو غافل کلو تاسو لرا ډیروالی د مال یا کثرت د سشي د افراد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا اخشى علیکم الفقر وإذا خپل امت او وإذا تاسو په دې نه یریږم چې تاسو باندې غریبانه شي د غربت او عزت په تاسو نه بلکې ما ته یاره دادا چې تاسو باندې با تقسط علیکم الدنیا دا دنیا په در باندې تقسیم شي ډیره زیاته وشي دا غیله وجبه د دین نه لر شي خراب شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بدا الاسلام غریبا وسيعود الى الغرباء فطوبى للغرباء. دا اسلام ابتدا کې غریبانو سره او چلوي مو غریبانو بیا آخره کې باندې چې اجازه باندې شي غربا او تا بس خوشخبری دی وچاله را غریبانا نو یو عام د نارمل کسان نه چې په حقیقت کې مالدار نو په هغه کې به ډېر کم اوس دیندار وي ځکه الله رب العزت په خپل فرمایي الله وی ولو بسط الله الرزق لبغوا فی الارض. الله دا رزق سم پراخه کړی ډېر کړی د خلکو په ځمکه کې فساد جوړ کړی بس یو بنده چې اجل نه بیا څه کوي بیا لاندې وړو خبره نه لبغوا فی الارض په ځمکه کې به فساد جوړ کړی
الله دوسه نو یا نو الهاکم التکاثر تباکلو تاسو لرا کثرت دما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَبْتَغِي ثَلَاثًا وی کله دی بنی آدم د پاره دوه وعده د سرو زرو شي دوه میدانونه د سرو زرو شي نو لبتغي ثلاثه وی چې خدای پاک چې دریم راته ملو شي راته ملو شي دریم راته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب او نډکیږي د دې بنی آدم د داخله نډکیږي د داخله نډکیږي الا التراب مگر خاور به د داخله نډکیږي هیڅ نه ختمي دا به د خاور ملهاکم التکاثر هلاک لو تباک لو تاسو لرا غافل لو تاسو لرا هغه کثرت د مال د کثرت هرس تاسو تباک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یحرم ابن آدم ويشب حسدتان دا انسان چې دی بوډاکی د عمر ته دی وخت سره بوډاکی او پېښوي بیا لکه بلوغت او رسي بلوغت پسې ځواني شي ځواني پسې بیا چې په ګیره سپینو لګي او سپین پسې بیا دای چې خپل لاندې نو دی ويشب حسدتان خودو خوونه دا په دې ځواني دا پکې نور راوچتي زیاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحرص على المال والحرص على العمر یو د په مان باندې چې دې هرس زیاتېږي چې څومره بوډا کېږي نو دوی وایي چې دا مال دې زیات شي مال دې نورم زیات شي والحرص على العمر او د عمر هرس زیاتېږي دیو چې دا عمر مې نورم زیات شي دا نورم زیات شي حتی الى ارذل العمر دا ورسې بیا مې عمر مې زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو شوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته شوی چې څوک بهتر کس دی بهترین بنده څوک دی ایو الله برای من طال عمره وحسن عمله من طال عمره وحسن عمله چې عمر وګورئ عمر ډېر ولیکن عمل کولی عمل سویا کولی عمر سویا وګورئ او عمل سوی کولی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ای الناس شر د ټول بدترین کسو بدترین سو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من طال عمره وساء عمله چې عمر وګورئ او عمل خراب عمر سویا وګورئ او عمل سویا خراب بس اس په مزان سوچ ځان ته دې سوچ الهاکم التکاثر الله فرمایي تباہ لتا سلرا اغا کثرت دمال یا د کثرت دمال داغه هغه هرستا ستابا غافل کړ حتی تر دې پوری نو د بیا معنا کې زورتم المقابر چې تاسو ورسېده مقبر ہوتا تاسو څه ورسېده مقبر ہوتا یعنی بس پرش مال غډو یا وتان غټو دینم غټو روډ دین غټو حتی چې زنانه پکې اوس بازي کورونو کې لګیایي طبقه دې اختا وکړي تر دې پر حتی زورتم المقابر چې تاسو څه ورسېده قبرونه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابانو ته تاسو به څوک داسې شته چې هغه د خپل مال نه زیات د وارثانو مال خوښوي د خپل ځان نه زیات څه خوښوي د وارثانو مال ایو تاسو څوک نه خوښوي داسې څوک نه خوښوي نن سبا خوښوي نن سبا خدای غشتل ځان ته لاندې باسي چې دا خوښوي به پکم ویسیب داسې حسوکم نه خوښوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا فرمایي د حدیث مفهوم دي دا کم مال چې تاو خړو اوس کو کمی جامې دی واچوي او کم دي د ځان اړوان دي ظاهره کدا ستا مال دی او دا کم چې ته پرې دي دا خو وارثانو مال دي دا ستا مال نه ستا مال
نه دی. د دې وجې د دې صورت دا موضوع چې دا زجر دی بحب الدنیا، په محبت د دنیا. نو تاسو کثرت د مال هلاک کړئ حتی تر دې پورې، یا غافل کړئ کثرت د مال حتی تر دې پورې زرتم المقابر چې ورسېدې ستا مقبرو ته. کلا هرگز داسې نه ده، ای رضعیه دی غفلت نو پکار، الله د مال درکو په صحیح استعمال پکار، غفلت نو پکار. کلا هرگز داسې نه سوف تعلمون، الله وی زر دې چې پوه بشي، زر دې چې څه بشي پوه بشي، پته به درته ولګي چې مال خو که الله خو، مال خو که الله خو، څوک خو مال خو که الله. بیا الله فرمای ثم بیا کلا هرگز دا تکاثر مومن التنګورو ټچ کړه د سره د غفلت سره او د ټم ټچ کو د تکاثر سره. ثم بیا کلا هرگز دا کثرت د مان نو بګار سوف تعلمون، زرد چې تاسو به پوه شئ. الله بیا الله فرمای کلا د معنا د حق واله، کلا حق دا خبره لو تعلمون کچر تاسو پوه شئ یا تاسو پوهیده علم الیقین په علم یقینی سره، نو لما الهاکم التکاثر، بیا به تاسو کثرت د مال نه وی هلاک کړ. الله وی که علم الیقین درته وی نو بیا به مال نه وی هلاک کړ، خدا تاسو د علم الیقین نشته چې مال هلاک. بیا الله فرمایي لترون الجحیم، هام جهنم وینه، هام جهنم وینه، الله دوست. بیا الله فرمایي ثم لترونها، بیا با خاوینه د جهنم لرا عین الیقین، د یقین پسترو بس باندې، د یقین پسترو بس باندې به وینه، د یقین پسترو ولا ویشه بس باندې به وینه، د یقین پسترو. نکله ناکله تا ته یو مخبر صادق هغه ته خبر درکړي چې الګه دې پلان کیږي، الګه په دې لار باندې دا لار باندې بس تا به کې راشي لار نشي، بس کاغلار باندې نو ته دا یعنی چې مخبر صادق به صحیح کړی بس تیار لړې دی یو غلطی لار نه باندې. او کله تعالی خبر درکړي یا خبره درنکو دا ته د سره د علمونه شتلانه په خبره دې بستر باغ دی ودی چې لار باندې دې ته وی عین الیقین، دې سویا الله رب العزت فرمای ثم لترونها عین الیقین، بیا به خامخا دی ودی سره عین الیقین، د یقین پستر باندې. نو الله رب العزت فرمای سترګې می درکړې دي، غوږونه می درکړې دي، عقل می درکړې دي، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. الله وی غوږونه می درکړي، سترګې می درکړي، زړه می درکړي دي. کاکا دا زړه مرکز دی د بدن، دا زړه څه شي دی مرکز دی د بدن. وکاکا د پاکستان دارالخلافه مرکز څه شي دی اسلام آباد دی. راته چې کوم اډه راشي نو ته د دې شهري پتا باندې راځي شي دی لازمي دی. دکا مرکز کې کا احوال سموي نو صوبې به سموي، که مرکز خرابي صوبې به خرابي. دکا زړه دې ستا په بدن کې کدا زړه دې سموي بدن سم دی، که زړه دې خرابي بدن خراب دی. نو دا زړه دې د الله د محبت مرکز وګرځوا، الله دې زمون دا زړونه د خپل محبت مرکز وګرځوي. دا د الله ځای وګرځوا، دا د چا ځای وګرځوا؟ د الله ځای وګرځوا. نو الله وایي اے د دې زړه مې درکړي، سترګې مې درکړي، به طور خاص وي غوږونه مې درکړي. کل اولئک کان عنه مسئولا، د هر یو په باره کې باندې تاسو د دې ټولو باره کې باندې. بیا فرمایي الله ثم لتسألن، بیا لتسألن ثقيلا، خامخا به تاسو کوم سبا کومه خامخا بیا تاسو کوم د تاسو نه یوم یذ په دغه ورځ باندې عن النعیم، د نعمتونو په باره کې، د سبا باره کې د نعمتونو د شکرانې په باره کې، د شکرې په باره کې چې کاکا سر مې درکړو، سترګې مې پکې درکړې، پوزه مې سم درکړو، جبه مې درکړو، شونډې مې درکړې، روزي مې درکړې، وګونه مې درکړو، باندې مې د سماعت اله پیدا کړو، لاسونه مې درکړو، د فکر قوت وبکی،
بدن مې درکړو دغه صوبه کې نو ته راته دا ووایه چې تا د دې څومره شکر ادا کړ. نو اوس بیا دې وکړو لکه شان روټۍ مې درکړې وه، هوا ستا دپاره تابع وه، اوبه ستا تابع وې، ځمکه ستا تابع وه، تا څه د دې وجې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره کور ته راغی نو بیا نه ته وایي چې د خوراک څه شته؟ یې ورته چې نه، هغې ورته د خوراک څه نشته او تقریبا 3 ورځې. بیا بار راووته مسجد نبوي ته نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی، هغه له وایي په څه غرض راغلې؟ صرف روټۍ نه وه، بس ما وایي چې ستاسو طرف ته به راشم خوراک مې ویسم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ راغی، صرف په څه غرض راغلې؟ صرف بس کور څه نه خوراک مراک نو په دې غرض تاسو خوا راغلی. درې واړه سرشته راځي چې درې واړه روان شو د ابوالهیثم رضی الله تعالی عنہ باغ ته. کله چې هلته هغه بیبي یې ورسره خوا کې د هغې کور وه، بیبي یې ولیده چې اوهو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صاحبینو راغلی دی، سره د یارانو راغلی. نو الله راغلی خوا ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام یې کړه واچوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرې په پرده کې ولاړه وه، ورته وایي کور والا دې څه شي؟ وایي صاحب هغه چې دی خاوند دې څه شي؟ وایي هغه اوبو لتلی دی اوس به راشي. هغه چې څنګه راغی چې او دا ابوالهیثم رضی الله تعالی عنہ دا لږ مالدار صحابي و. نو دې ورته وایي چې او دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. نو سر زر راغی د انګورو یو غنچه کې ورته مهته کړ. بیا هغې نه بس وایي صاحب زه چې دی نو څه کومه تاسو له یو چیلې حلالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله وفرمیل چې لږه چې پیو والا دی کړي. د دې وجې فقها منع کوي چې د پیو چیلې دا مه حلال، ناجایز نه، ناخوښه ده، مکروه د پیو چیلې مه حلال. او د بعضې څیزونو سببات د شریعت کړي، قلت او کثرت دا د الله په لاس کې دي، خو بعضې ذرایع به ته استعمالوي. یو وجه پکې علما دا هم لیکي چې د پیو قلت چېرته رانه شي، چې هر څوک د پیو څاروي حلالوي نو د پیو قلت به راشي، اسباب دي استعمالي به بس. نو د دې وجې وایي د پیو نو خیر چیلې یې حلاله کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخوړله، بیا یې څه حصه چې دی نو هغه کور ته مو لېږلی وي، د څو ورځو هغې خوراک نه دی کړی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي چې د دې نعمت په زموږ نه تپوس کړي چې دې هم څه شکر ادا کړه. څو ورځې پس روټۍ میلو شوه، بیا ورته د دې نعمت په زموږ نه تپوس کېږي چې د دې شکر هم څنګه ادا کړه. اوس دې په ایمان وایي لګیا وي دا خلک دا 3 ورځې خو تېر شو مونږ وویل که نه څنګه قلادونه راډکوي. ستا چې دې مثال په توګه پلان کې هغې به د مان نه لرې تښتېدو، هم د چا مان نه دی خوښ، څوک دې لرې تښتېږي دغه ځان نه کېږي. مال د هر چا خوښ، چا کم دی د چا زیات. مال خپل، اولاد خپل، جان خپل، کور خپل، وطن خپل، ملک خپل، دا چې تابع کړو د شریعت بس دا کمال دی. الله یې توفیق راکړي. نو د هر چا څه ناسببي نه چا بس دا به د شریعت تابع کړو. الله دې توفیق راکړي. بیا الله رب العزت 2 څیزونه راکړي دي قدرت، او هغه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په طور خاص په انعاماتو کې ذکر کړي دي او مفسرین هم ذکر کړي. یو صحت دی، دویم وخت دی. یو څه شی دی؟ صحت دی، یو وخت دی. نو موږ د وخت زیان کوو، سپیڅه ټوله شپه به ویښ یو، د سهار به بیا 10 بجې پاسو. نو د وخت هم زیان کوو، یا که د ورځې بیا پاسو ټوله ورځ هسې نه او دکه شان د صحت هم زیان کوو، بېځایه دی، بېځایه د شریعت خلاف استعمال. مال هغه په حرامو څیزونو چې حلال مال په حرامو بس نه استعمال. په مال باندې دې سوچ وکړه چېرته د حرامو ملاوټ پکې نه وي، ځکه چې په حرام دی لګېږي. صحت ته دې سوچ وکړه چېرته په حرامو نشونما نه کېږي، ولې په حرامو کې استعمالوي. نو دا 2 څیزونه به طور خاص د دې وجې بعضو کسانو د دې خاص اهمیت ساتلی دی. حکیم الامت شاه شبری تانوي رحمه الله هغه د دې خاص خیال ساتي، خاص
چا سره سوای نه هم د سرحد علما باندې دی ور سره ملاوي دا علما د هغه واقعیا بیان یو درې علما زموږ سره خیر ته د دې ورنه نږدې ورسره وی به د کم ځای نه راغلي صدا راغلي او سکار کې نوم دې خبره به د پردي د پاره راغلی هم دا بس دا مختصر خبره ساسه بس د دې وجه هغه 1380 کتاب لیکلي 100 کتاب لیکلي دي 1380 او که بهر جنازه کې شرکت کو هر دواله منډه والا هر چاله منډه د دې وجه د کیسې لیکلي دي مليان د پکار دي چې جنازه له منډه نو دلته خلک ورپسې کچکول کوي چې کومه دعا کې بوله چې تقریر وکړو دې مليانو له پکار دي چې جنازې له نه صدقه وکړي سپیکرو کې بسو کې عام بندلم دا پکار دي چې دا وخت تقسیم کی کس دې بشاباز غاړه کې مړی او تور د جماعت یا وخت دا بوس کوي چې اعلان د جایز دي که جایز نه خدا ټول کلی کې به دوه سره تعلق یې نن سبا په دې نه کوي او خلک برا وندو باندې کس چې د زنانه د پردا او په ټول عمر کې چرته جوهان نه پردا کړل دا پکا باندې نو پردې کې نو ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم الله رب العزت فرمایي د خاص نعمتونو بدل نبی ته پوس کوم چې دا کوم وخت په پبجي کې لګولې دي د پکېمونو کې لګولې دي دا کوم وخت چې په له عام کې په ګم شپ کې لګولې دي باندې تاسو او دا کوم وخت زموږ چې د قران سره تیر شنو دا قیمتي شي الله دې راځي توفیق درکړي کم دې منځونه او دا قیمتي شي او کم چې زموږ بار ژوند شي معمولی مګنه بس خیر کې ډېر کم مصباح کارونه کې استعمال چې د دې قدر الله توفیق راکړي الله فرمایي الهاکم التکاثر تباکل داسلا هلاکلو غافل کلو داسلا کثرت دمال یا هرست کثرت دمال حتی تر دې پورې زرتم المقابر چې تاسو ورسېدې مقبرو ته کلا هرگز دانو پکار دا غبدنو پکار سوف تعلمون زردی چې تاسو ته معلوم شي ثم بیا کلا هرگز نو پکار دا تکاثر سوف تعلمون زردی چې تاسو وګوشي کلا هر حق دا خبره لو تعلمون کجد تاسو کوی دی علم یقین په علم یقین سره کجد وی تاسو علم یقین نو لما الهاکم التکاثر تاسو بیا تاسو له مقابل کړي نو بیا کثرت د مال او د افراد لترون الجحیم همها تاسو وینه جهنم لرا ثم لترونها بیا بخام خاوینه عین الیمین د یقین پسترګو باندې بیا بخام خاوینه د جهنم لرا د یقین پسترګو باندې الله دې بچ کی ثم لتسالون بیا بخام خاصه سوال کول شي یوم الدین په دغه ورځ باندې عن النعیم د نعمتونو مبارکي الله رب العزت دې نعمتونو شکر ادا کول الله دې خیر الله دې اخلاص الله حاضر